وی لکه ستا شوګر دی، ستا بلډ پریشر دی، او ستا پلانې مرض دی، او ستا پلانې مرض دی. ته به خواږه نه خورې او ته به تراخه نه خورې او ته به غوړ نه خورې او ته به زیړ نه خورې که نه. لحاظ بیا طالبان الحمدلله هغوی بیا دا نه چې ګینې زما بلډ پریشر دی او یا زما شوګر دی او یا مثال دا دی او دا دی. الله رب العزت د هغې دپاره هغه دوایي ګرځوي. برحال پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه رور ته دا خبره کوي چې لعلک ترزق به، لعلک ترزق به. دا کم رزق چې الله رب العزت تا ته درکوي نو دا په وسیله او ذریعه د دې طالب درکوي. دا چې ما سره ناست طالب دی دا قرآن او حدیث د کوي او کم رزق چې ته خوري نو دا د دې طالب د وجې نه خوري. لعلک ترزق به. برحال ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. بشک وجل د دوی گناه هغه لویه ده. یو د خپل اولاد قتلول دي، هغه داسې جاهلانو به هم کول او یا داسې چې مسلمان راولګي دغه رنګ خپل ماشومان قتلوي یا بعضې خلک هغې خرڅوي که نه. نو یو قتلول خو دغه دي چې ټوپک ورپسې راوالي او کوتک ورپسې راوالي او مړ کوي، دغه یې هم وجل دي. یو وجل هغه دا هم دي چې د قرآن او د احادیثو نه لرې وساتي او یو جاهل او یو ډنګر ترنه جوړ کړي که نه. دغه هم دغه قتلول دي. هغه قتلول به بیا څه نه څه داسې چې وي چې یاره شهید خو به شي، او دلته چې دی که نو داسې دی که چې شهید خو نه شو خو لیکن د هغه ژوند دې تباه و برباد که. د قرآن او د حدیث نه او د دین د مسایلو نه د هغه بې خبره پاتې که، دا د هم یو قسم لره قتل که. زمونږ دین اسلام هغه ته دا نه وایي چې ته عصري علوم مه حاصلوه. عصري علوم هم حاصل که، ډاکټر جوړ شه خو لیکن مسلمان ډاکټر جوړ شه، انجینیر جوړ شه مسلمان انجینیر جوړ شه. په دې پوه شوئ؟ خو اهم عهدې باندې راځه خو لیکن چې مسلمان یې قرآن درته یاد وي، احادیث درته یاد وي، د دین اهم چې کوم ضروري مسایل دي په هغې باندې پوهیږي. دا خبره بیا نه ده. څنګه چې شاه ولی الله رحمه الله هم فرمایي چې خپل اولاد داسې تقسیم کوي، دنیاوي علوم ور باندې هم وکوي، د هغې سره ضروري چې کوم مسایل د دین دي هغه ورته هم زده کوي او دارنګې څه حافظان کوي، څه عالمان کوي، څه مجاهدین کوي، څه مبلغین کوي او څه داسې په یو لاین باندې ټول ما راولئ، تقسیمی کوي. ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. برحال د نکاح د مسلې سره سره یو ضمني مسله به راته دا هم بیانوله چې نکاح یا سنت ده یا واجب ده. یو مسله هغه ده چې کله یو سړی هغه وي بد اخلاقه وي، بد اخلاقه چې هر ټیم هغه د خپلې زوجې سره مشت و ګریواني او وهل او ټکول وي او کنزل وي او کله یو څه او کله بل څه د ظلم یو حد ورباندې کوي، د دغه انسان دپاره نکاح کول دا بالکل حرام دي. دا ما بل یو کتاب کې لیدلې. لہذا نکاح کول دا یا سنت شو یا واجب شو.
او د هغې نه بعد بیا اولاد پیدا کول دا څه فرض نه دي، فرض نه دي، سنت دي. پوه شوې؟ او بیا دومره اولاد چې بیا ته د هغې تربیت کولی شي، د هغې صحیح طریقې سره تربیت کولی شي، دینی لحاظ سره، دنیاوي لحاظ سره، د هغې د خوراک څښاک، د هغې د صحت، د هغې د تعلیم، د هغې هم یو قسم لره طاقت لرلی شي، په معاشره باندې به بوج نه جوړېږي که نه، معاشره باندې او بیا بوج هم نه جوړېږي، تر د خپل وس مناسب. زمونږ عقیده ده او مونږ وایو که نه چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، دا مونږ منو، د دې نه چېرې مونږ انکار نه کوو، خو لیکن دلته هم لږ شانتې بیا خیال ساتل پکار دي. بچی پیدا کول سنت طریقه ده، ښه طریقه ده، خو لیکن د هغې تربیت پتا باندې بیا لازم او ضروري دی چې ستا بیا دومره طاقت وي چې ته د هغې پرورش صحیح طریقې سره کولی شي، نورې سلانجې مانجې درته بیا نه جوړوي. د کپړې په لحاظ سره، دارنګې د علاج په لحاظ سره، د صحت په لحاظ سره، د تعلیم په لحاظ سره، د اخلاقو په لحاظ سره، هر پهلو ته به بیا ګوري او دارنګې د هغې مناسب به په هغه باندې خرچه هم کوي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء السبيل. دویمه مسله هغه دا چې ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. الله رب العزت فرمایي چې تاسو مه نږدې کیږئ زنا ته، انه كان فاحشا، بېشکه دا د بې حیایۍ کار دی، وساء السبیل، او ډیره بده لاره ده. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. دی آیت متعلق هم تقریبا چې بار بار خبره کړې هم ده. الله رب العزت دی آیت کې تاسو ګورئ داسې نه و چې زنا مه کوئ، وایي زنا ته ورنږدې کیږئ مه، یعنې تا ته مخکې نه داسې برېکرې لګوي، مخکې برېکرې چې هسې نه دغه بد عمل، دغه فاحش عمل هغه ستا نه صادره نشي، داسې ځایونو ته مه ورځئ، داسې محفلونو ته مه ورځئ چې په هغې کې دغسې عمل کیږي، هسې نه چې تاسو په دغه ګندګیرۍ کې ور اخته شئ. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء السبيل. عقل هم تا ته دا وایي چې دا کار ډیر خراب او ګنده کار، خراب دی، ګنده او خراب کار دی، دا تا ته عقل هم وایي، شریعت تی ناخوا کا، عقل درته هم وایي. دی کې ستا هم بې عزتي ده او دارنګې د هغه زنانه هم بې عزتي ده، د دواړو بې عزتي ده، دواړو دپاره یو قسم لره د بې حیایي کار دی او ډېره خرابه لار ده. نمبر 2 دا چې د دغې بدعملۍ نه بیا اولاد پیدا شي، نو بیا به ته د هغه بچی د وجلو نیت هم بیا ستا راځي چې هسې نو څوک په دې باندې خبر نشي. زنا سره سره به بیا ته د یو قتل مرتکب هم شي، قتل مرتکب به هم شي، او د هغې سره سره بیا چې کله دغه عمل یو سړی کوي، نارینه او زنانه، د هغې د دواړو د قتلولو هم چانس هغه زیات تر وي، د دواړو د قتلولو
او تاسو بار بار اورئ هم او دارنګې ګورئ هم چې هغه زانی او زانیات دواړه چې کوم دی هغه قتلولی شي. دغه معاشره کې بیا خلک هم دغسې کوي او یوازې دغه دوه کسان بیا قتل نشي. تاسو بیا ګورئ دغه دوو قومونو خپل منځ کې هغه دشمني جوړه شي. دا څومره وروستو مسایل چې راپېښېږي دا د دغې وجې نه الله رب العزت مخکې تاسو ته بندونه واچول چې د دې حدونه نه به تاسو وړاندې نه ځئ، دا حدود دا به نه کراس کوئ، ورنه بیا په دغه مسایلو کې ور اخته کیږئ، د بې حیایي ژوند به تېروئ، دارنګې تر د قتل پورې به لاړ شئ. ستاسو د قتلولو هغه چانسونه به هم راځي، ستاسو په قومونو کې او قبیلو کې به جنگ جګړې او دارنګې خفګانونه هم پیدا کیږي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء السبيل. یو حدیث هغه ستاسو وړاندې ما هم بار بار بیان کړی دی. حدیث د مسلم شریف دی. 4 کسانو سره الله رب العزت به په ورځ د قیامت باندې خبرې نه کوي او نه به هغې الله رب العزت پاک کی. په هغه 4 کسانو کې یو کس بادشاہ دروغجن دروغ ویل هغه زما استاد لپاره هم ګناه کبیره ده، خو لیکن بادشاہ چې هغه واک او اختیار د هر څه لري او د هغه نه څوک تپوس نشي کولی، نو د هغه دپاره دروغ ویل بیا زما ستا په نسبت باندې دا د هغه دپاره عظیم او لویه ګناه ده، ځکه الله رب العزت د هغه نه زیات خفه کیږي په دې خبره چې دی دروغ وایي. دویم غریب متکبره تکبر هغه د هر انسان که هغه مالدار دی هم جایز ورله دی، ګناه کبیره ده. الله رب العزت متکبر انسان نه خوښوي، خو لیکن چې کله دا غریب وي او دی تکبر کوي که نه، دغه غریب دومره وس نه وي چې هغه ځان له د شړشمو تیل والي که او ویښته بیا هغه په نور څه باندې غوړوي او کپړې هم بهرحال او چې کله بیا بهر راوځي نو پنسي هغه بیا راکاږي د ډېرې تکبر او د بدماشۍ د وجې نه، او دارنګې که څادر یې اچولی نو یو پلوس کې هغه په ځمکه باندې راکاږي. ګجر ماما داسې د ناز و نیاز قدمونه اخلي. ته به وایې چې د ملکڼ نه راروستو چې کوم دا دې ځای پورې دا ځمکه ټوله ده، نور کور کې د رزق درک نه لګي. او تکبر هغه داسې تکبر کوي چې انسان ورته اړو انسان ښکاري نه. ستا حقیقت خو موږ ته معلوم دی، بهر چې راوځي او دارنګې قدمونه څنګه اخلي. لا تمشي فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. داسې قدمونه ما اخلا. شاه منصور باباجي رحمه الله به د هغې یوه معنا کوله، لوډ سپیکر باندې درته نه ویم. برحال 3 نمبر باندې څوک دی؟ بوډا زناکار. زنا د ځوان دپاره هم ګناه کبیره ده، خو لیکن چې کوم سړی هغه ضعیف وي او بیا دا عمل کوي نو دا خو بیا ډېر زیات بده خبره ده که نه. د هغه قوت هغه کمزوری شوی دی، خراب شوی دی، ختم شوی دی او بیا هم داسې قسمه حرکتونه کوي. دغه انسان د الله رب العزت ډیر ناخوښه انسان دی. الله رب العزت به د هغه سره خبرې نه کوي او نه به الله پاک کی په ورځ د قیامت باندې. دنیا کې هم دا سړی ډیر ذلیله وي، بیا خصوصا
د دې خبرې خیال ساتئ چې د ګاونډ کې ډیر زیات د احتیاط ژوند تیروئ او دارنګې د ګاونډي متعلق خو بیا حدیث دومره زیات چې د هغې څومره حقوق دي او دارنګې د هغې د مال او جان او د عزت بیا ډیر زیات خیال ساتل پکار دي. زنا چې کوم دی هم عظیمه ګناه ده، غټه ګناه ده او بیا په ګاونډ کې د اویاو ګناهونو نه زیاته ګناه بیا ده. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء السبیل. یو صاحب راځي پیغمبر علیه السلام ته دا خبره کوي چې الله زه د ټولو ګناهونو نه ای پیغمبر علیه السلام د ټولو ګناهونو نه منع کېږم نه کوم خو لیکن د زنا اجازت راته راکوي. صحابو یو قسم له راورټو چې د پیغمبر علیه السلام په وړاندې داسې قسم الفاظ استعمالوي، داسې خبرې کوي. پیغمبر علیه السلام د ځان سره کېنو چې بچیه دلته راشه کېنه، ډیر د تحمل سره ډارنګې ډیر د صبر سره خبره. او پیغمبر علیه السلام ډیر انتهایی هوښیار، هر پیغمبر په خپل امت کې د هغه امتیانو نه انتهایی هوښیار او عقلمند. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق خو یو انګریز هم یو کتاب لیکلی دی، دی 100 men راغلی که نه، دی 100 men. سل کسان داسې چې هغه ډیر زیات عاقلان او دارنګې ډیر زیات هوښیاران هغه تیر شوي دي. هغه انګریز لیکي، عیسائی لیکي په هغه خپل کتاب کې چې هغه د عیسی علیه السلام په هغه دین باندې دی. په 1 نمبر باندې هغه څوک لیکي؟ په 1 نمبر باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم لیکي چې په ټولو کې هوښیار او قانوندان عقلمند انسان هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. په 4 نمبر باندې بیا عیسی علیه السلام لیکلی او په 11 نمبر باندې تقریبا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لیکلی دی. پیغمبر علیه السلام د ځان سره کېنه او دا خبره ورته کوي چې ته له چا سره دا بد عملي کوي، نه هغه به د چا یا لور وي یا به د چا خور وي یا به د چا ښځه وي یا به د چا ترور وي. دا څو کسان یې ورته یاد کړل. د چا د ښځې سره بد عملي به کوي، یا د چا د مور سره به وي، یا د چا د خور سره به وي، یا د چا د لور سره به وي. داسې به یې که نه. زه درنه دا یو تپوس کوم که چېرې ستا دغسې د دغه رشته دارو سره یو کس داسې بد عملي وکړي نو ستا غیرت بیا څه دا ګواره کوي که نه؟ هغه وایي نه یا رسول الله زه دا نشم برداشت کولی چې زما مور سره یا خور سره یا لور سره یا ترور سره چې کوم دی دا بد عملي یو کس وکړي. پیغمبر علیه السلام داسې جواب ورکړ او دا خبره داسې په ذهن کې ور کېښودله چې بلکل زړه ته یې ورسېدله، په هغې باندې ورسېد او دارنګې بیا یې د هغې نه توبه وویسته. پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړله. ابو امامه باهلي رضی الله عنه فرمایي چې دغه صاحب هغه ته بیا دا زنا د ټولو ګناهونو نه ډېره بدترین عمل هغه ښکاره کېده. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا وساء السبیل. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ اسوک دی جعفر رضی الله عنہ پیغمبر علیہ السلام څه دی ترزوی دی ګوره ته پته لګي او تاسو دغه دی بس توصی کنډیر او بیا هم درته پته نه لګي. جعفر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی رضی الله عنہ څه دی رور دی که نه؟ ابو طالب صاحب زوی دی. جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ
متعلق جبريل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تراغه چې په دې کې څه خوبیان دي چې الله رب العزت ته هم خوښ دي. سلور پیغمبر علیہ السلام جعفر رضی الله تعالی عنہ راوغخته چې تا کې کوم هغه سلور صفاتونه او خوبی دي چې الله رب العزت هغه خوښ کړی دي. هغه جواب ورکړي چې رسول الله دا خبره خو ما تر اوسه چا تنه د کړی، تاسو را خبره زمونږ ایمان هغه تازه کوي. چاته می ویلی هم ندی. تاسو تاسو کو جبرئیل علیہ السلام د هغه اطلاع درکړله. په هغه کې نمبر 1 خبره هغه دا چې ما په دور د جهالت کې هم بت ته سجده نه کړې. زه جاهل ما غیر مسلم هم، خو لیکن په دور د جهالت کې هم ما بت ته سجده نه کړې. ځکه زما د عقل د خبره تسلیمول چې دا بت نه چاته نفع ورکولی شي او نه چاته نقصان. که عبادت کوي نو چاته فائدہ نه ورکوي، او که عبادت نه کوي نو چاته نقصان نشي رسولی. دویمه خبره هغه دا ده چې ما په دور د جهالت کې شراب نه دي څکلي. حالانکه ابتدا د اسلام کې شراب څکل هغه جایز روا و، خو لیکن ما په دور د جهالت کې شراب نه دي څکلي. ولې چې کله هم یو سړی هغه شراب وڅکي نو هغه کې انسانیت بیا ختم شي. هغه بیا خپل پردې نه پیژني، نه خپل ځان پیژني. چایا زما کپڑے اوس شته دی وکنه خېټه خراب شي، کپڑے بیا نه بیا پیژني چې دا زما لور ده یا مې دا خور ده یا مې مور ده یا مې ښځه ده. یو زناور ترې نه جوړ شي، زناور بیا هم لخی. پوه شوې؟ او په هغې کې بیا درېمه خبره هغه دا ده چې ما په دور د جهالت کې هم پردی لور خور ته داسې په بد نظر نه دي کتلي. ما نه دا عمل ما نه دی کړی، ځکه زه د خپلو لوڼو او دارنګې د خپلو زنانو متعلق ډیر زیات غیرتی یم. زه ډیر غیرتی یم، له دې وجې نه ما په دور د جهالت کې هم پردی زنانه چرته بې عزته کړې نه ده، نه مې ورته داسې کتلي دي. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء السبيل. بس دی. صدق الله.